الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. سورة الفتح دغی یو آیت ما سسمخ کی دو آیتونه ما سسمخ کی لستی دی. دی آیتونو کی شان د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اوچت شان والدی. ہر یو نبی پخپل مقام د لوی عزت والا دی، خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې تمام مشر دی، امام دی. منگ ہر نبی اوچت شان والا گنو تو زمانگ ایمان دی. زکه چې په مخ د ځمکه الله واڼی نو نبی تی جوړ کی. دویم نمبر په مخ د ځمکه الله واڼی نو د هغه دور د کتاب خادم تی جوړ کی. د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه پرایستا الله چې واڼول انسانانو کی ناغویل خدمت د قرآن ورکړ. سود د الله رب العزت په نبی علیہ السلام قرآن شویو نو د قرآن سوچ چې په د نبی تابعدارو کې پچاو کی نو پوښه چې داوم اوچت خلق دی. ځکه اوچت کتاب خدمت کوي کنه. نو دنیا کې غني ډلې دي، هر څوک خپل په یو طریقې سکار کوي. هغه پوښه د غنیت پوښه الله پوښه. او د قرآن والا کار چې څوک کوي چا کړی دی هغه دې معاشره کې سپټ نه دي.
احمد علی لاہوری ته چاوی رحمه الله تا سو ټیم کې د قرآن خلاصه به واورئ وی میاش کال کې میاش کې ما ورولی شم هفته کې ګنټه کې وی د ټولو نه کم څه کم ټیم کې هغه به څومره ټیمي چې ته پکې د تمام قرآن خلاصه واورئ ځکه مشهوره ده چې احمد علی په قرآن ښه پوهېږي ځکه هغه استاد مولانا حسین علي په قرآن ښه پوهېږي هغه وی بای دا خو داسې ده چې ریل ګاډي ته اشاره شوي وي چې ځه او زما یوه خپه راپورې فټباری بنی وي بله د ریل ګاډي دروازه کې وي رستی او سڑے ما راونسی احمد علی تب جاؤ گے کہ قرآن کا خلاصہ بتاؤ گے وی دا ریل گاڑے دسی روان شیب نہیں زمان خپبا د پٹوارے نہ جدا شوی نہیں او تمام دیر شپارو خلاصہ مادتا ویلی پست بزم ریل روانے دو کی لگا دا بسنگی وی زبا داویم کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر دو مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر دو یہ ہے قرآن کا خلاصہ واللہ العظیم منگ پدی ډیر غورو کو سوا د دریو خبرو نه بل اډوشته نه قرآن بل نشته 45-47 سال خو منگ دا لفظی خلقو تو خودلا منگ بل شے نہ دے موتے تمام احکام الہیہ چپا محمد رسول اللہ نازل لی اگی نچوڑ دق دے چھ اللہ عبادت سارا راضی شی کامے پاتی نشی رسول اللہ تابدارے کولو کی راضی شی مخلوق دا خدای زمنگ نا خپا نہیں او قبر تلڑتنو سکواڑی نور څه شي غواړي الله دې دا زمونږ نصیب زمونږ لاس کې قرآني او زمونږ روح رواني زما خو دغه پسند ده ستاسو پته نشته الوګان پسند دي چې هغه خوښولی پوه شوې ولې به محمد رسول الله اوچت نه اوچت کتاب یې ورکړی دی ورته داسې کتاب چې مخکني تمام کتابونه یې منسوخ کړه داسې کتاب کہ اس عیسیٰ علیہ السلام راشی نو هغه به امتی دا محمد رسول اللہ راضی دانه چې نبی به جوړیږي هغه به دا کتاب په ملک نافذی الله دې موږ ته خیر ډیر تنگ شو دې ملک دنیا بر مسلمانان تنگ شوي دي ټیکتا بینکونه ډک شله پلاټونه وشله دکانونه وشله هر څه زیات شله دی ملک خیر بیانمون امن بیانموند جماعت کی یاره دا بازار کی یاره دا دکان کی یاره دا منډای کی یاره دا سکول کی یاره دا دینی مدرسه کی یاره دا سزے دا سے نشتے چاگی کی یاره نشتے دا سے جون شو دا خو جون ندی منگ دس معاشرہ کیوں لکے خوش سڑے نیم اشپا پا تور تم تیاری کی تور زنگل کے ناستے دیغن نا لیوگان منظرون یری کی دیغن نا بلسنا اجدہا خامارا یا اللہ چشپا بسنگتی روزی اے منگا دقا سے معاشرہ کیوں کہ تاسو منگا پامن کیوں نو تاسو بیائے نو دا مرچکی نواخلا دا جو نرے ونشے دے بیرتزا تروڑو پوری ہر شی کی پمنگ عذاب دے ٹماٹر دانے نہ واخلا مرچکے ہوئی دا دولی نم واغس او سیزل کئی دا ٹماٹر دانے دا پیاز دانے نے واخلا چینای پس زا وڑو پس دزا کم شی کی پمنگ عذاب نشتے تا مسلمانی دا خدای لحاظو کا ما توقع ہے چی دی کی نشتے ہر سکی پا منگ عذاب دیسے نا
وجه صدا وجه سوره مائده خول لکنا کمه زمنګ دې کنه سړو ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو انهم قاموا التوراة والانجيل کدوی تورات من لوے تورات والو انجیل من لوے انجیل والو قرآن من لوے قرآن والو لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم ہر سب ڈیرو ماربو سبا رب صفا وینا دا دی کس شک شتے نصیبا کدوی قرآن من لوے ہر سب ڈیرو زمنگ دعوی دا من قرآن منو محمد آخر زمان منو بیا منگ منی دا پیازونا دا ٹماٹرونا واخلا تروڑو پوری عرص پوری عذاب دے سنگا قرآن من لے اے دروغ ہوئی رونو دروغ ہوئی دروغ ہوئی محراب ممبر والا چدت مولا وے لکھیگی شیخ الحدیث شیخ القرآن وے لکھیگی دے کزت کے دے خدای نراولی کا دے زد کے راغے یو لے عالم دے اگا واقعہ بیانولا شاپور شیخ عبدالرحیم سے پورا شاپور پہ آباد دے اغوی یو زی کی یو ملا سره خبره میکولا تاسو جلسه وکړه فلان کې سوکراونه بلو وی هغه مولا لوی شیخ الحدیث وی هغه ما ته وی چې رسول الله راشي او دا مولا راوله نه راولم یا الله زماری توبه د کفر خبره او دا سکای که الله وی دی راولا نی راولم نو چې د ممبر والا داسې دی نو تا څوک حسابوي غلی شه ښه شوي الله دې زمونږ نه ضدونه لرې کړي دا داسې کتاب دی دا ضدي سړی نشي بیانولی تا که خپل ضد دی دا بزړه د شیشې شان کې دا قرآن به تاله لار راکوي ستا اندرون د ځن نه ډکو والله العظیم دا قرآن تاله لار نه راکوي موږ تجربې کړي نه راکوي دی وجه نه یو نیم دی معاشره کې چې الله ته د قرآن خدمت اخلي نه اخلي ته لوی لوی دي زموږ مولیانو ټولو دا کور یو د موږ یو بل ډېر خپي ټول لونه تاسو ته نه وایو موږ یو بل ډېر خپي تر څو چې موږ محراب ممبر والا دا صحیح مانو کې 100% په د خپل عمل نه دی راویستی زموږ د تقریر نه به دا قوم الټی کوي الټی په دو اثر نه کېږي بالکل نه کېږي کنه ټولو کا دقه قرآن دی صحابه خپل کړ دی پوری سی جهاد لا دشمن کشته پوری کړي سه اوس وځول چې مسلمانان په منګ عمله لراځي امیر ناس دې سرز ناس وسو پوری بناسیو وسا اس دنګوما او تاسو یری گئما اسونه دریاب ته او دنګوای امیر مخ کی اسو دنګاو صحابه نور رستو ملګرو ورپسې و دنګاو مجاهدینو پوری وتلل بغیر کشته نه یا خدای پاکا یرونو اغوی دا قرآن 100% منلیو زه پکې هغه منم چې په ما اعتراض پکې نه راځي
افریقی ځنګل دی، دوی د جهاد میدان کې روان دي. وی دلته شپه تېرو سره دې پاتې کېږو. امیر صاحب دلته دومره لوی لوی خامران دي چې موږ به ژوندي تیر کی، هر څه به رانه هیر کی، موږ به دلته ګیر کی. امیر وی په آرام کښېنئ، مه یریږئ، زه به څه خبره وکړم دې سړو سره. امیر داسې ګټکی ته وخوت، یو ډیرکی ته وخوت. وی ایو الوحوش، اے درندگانو د دې ځنګل. سپیکر نو د آواز ورته څنګه ورسید؟ دا الله رسید. اے زناورو د دې ځنګل، نحن من خدام محمد، منگ دلته د نبی خادمان پاتې کېږو، راغلیو. فوراً دا ایریا خالی کئ منگ تا، منگ که تاسو کې څوک ولي ټوکړې ټوکړې به کو. ګیدړ ځان له روان دی، منظرې هغه روان دی. شادو خپل بچی رانیولی دی، په مخه تختی. اژدها خامار دی خوا وکتل، په مخه تختی. هغه هم قرآن منونکي و، ذات امیو. څه فرق شته زما خیال سره؟ فرق شته. فرق دی سیبه، فرق دی. قرآن ومنلی شو، دا خوړ به زمونږ منې موږ به ورته ویو ته چې راځي د جومات دی، زور مه ورکو ظالمه، خوازه دی به دا دیوال وچ پرېږدي، روان به وي، خو هغه سړی څه ځینې راولي. لږ طلب پیدا کړئ او دا زړه کې وګڼئ چې موږ دې باندې برای نام ایمان دی. منلو میدان کې 100% نه دی منلی، رڼو نه دی منلی، غلطه دعوه ونه کوئ، نه دی منلی. کنی مولا د پسې راخلاصومه، پرون هغه فتوا کړله چې د یو ښځې خاوند پسې مونځ نه کېږي. مې مولا دې ته اوس به دا قوم د مولیانو له دو ښځې کوي. نو مولا دې ممبر ته هر سړی راخیږي، یا زما الله سکول له سند شته، خو هسپتال له ډاکټرۍ له سند شته، انجینرۍ لپاره څه شی شته. یو محراب منبر دی، څوک چې وخوت د هغه بیا ډیس پټولو بر دی. ما ورته موبایل کې ولیکل، مې مولانا صاحبه ډېر صحابه دي، یو یو بیبي وه، مونځونه یې خلکو له کړي دي. ډېر انبیا دي، یو یو بیبي وه، د زنو د سره نه وه. که ستا په کاغذونو کې شي نو د چا نه وه، هغه خو معاذ الله استغفر الله، هغه خو د سر انسانیت کې نه دی بیا نو، ستا په کاغذونو کې نه. دا د ذمهدارۍ شعر، ذمهوارۍ دا منبر نه دی. دې باندې بس صحیح خبره کوي، 100% صحیح. نه ده معلومه مه کوه، مه کوه، مه کوه. دې باندې به یا قرآن یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال به. څوک بس یو پاکستان زرخیز ملک دی، کرا پاسی سے نبی موی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. څوک چې چل داسې وشو نو انګریزانو ملک کې یو زمانه کې څه دور مخکې د یو انګریز د برېت سړي سمولې خطای سره دا نیمه برېته ګیرې سره دام لاړه. انګریزانو م لږ ګیره ساتي، دا نیمه یوه برېته لاړه، یو پاته یس سړیه دا د څه وکړو؟ ویزار ورو به کېږي، اوس څه وکړو؟ بازار کې روان دی، خلکو چې وکتل هغه د هغه علاقې څه مشر هم وی لکه پوزیشن بدل شو. سهار چې شروع ټولو خلکو یو برېته شته، یوه نشته. که انګریز چېرته دې ځای کې ګنګي وکړي که نه، موږ وی لکه برکت دی، راځئ ټول پې له پاسه کښېنئ. موږ یو داسې قوم یو، زموږ خپل څه شیشې شته نه، خپل څه بس یو انګریز ته راشه که نه. محمد رسول لقد کان لکم، زما رب ویرون لقد لام په قد داخل کړی دی. علما په دې ترتیب ډېر ښه پوهېږي. یقیني شته تاسو له
فی رسول اللہ، پر رسول دی اللہ کی اسوة حسنہ نمونہ قسطہ، ناغا نمبریت نمونی تا گوری، ادا محمد رسول اللہ اگا ترتیب تا نگوری، اتوی زبا لوگان ارزان یو سمستا نکن شوڑے تا لگ پورے گا تا صبر ہو قدر پسی مولا را بار کوما اگا چوی یوی والا پسی مجنکی ما ودونا تا پس کو دو والا سوکی نن ملتی خلق والا آگا ہوکے مو خوا تایی بلا زوی اشتے دی یوانا دعوت دو کئی دے ممبر تکوے بلی جمیلا خواہ قرآن وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، منگ تلے گلائی گواہ لے گلائی دا امت بم پنورو گوائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بم پنورو گوائی. یا اللہ دی فلان کی وہ من اللہ دی ابو جالا دی ابو لہبا دو مقابلے اکڑے دوی وہ نہ من اللہ. مبشرا و نذیرا، زیر ورک ان کے یر ورک ان کے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، چی ایمان راوڑے پا اللہ تعالیٰ و پر رسول. اللہ رب العزت خپل رسول تا سنازل کردی دا با مانی زیان دے کے فیدہ را دا با مانی. ما یو لوی نیک سڑے وغتا میں نزدیرو دو کیووی میں دا لونو اسی خلق نور کی کہ تا مرد شیخا سڑے نو دا لونو اسا ورکا دا چاور کری دی دینا مخ کی میں اللہ ورکڑی دی رسول اللہ ورکڑی دی. قرآن و حدیث کے دا دی بیان دے نہ دیم علاقہ کی چاور کڑی دی دا یا نیک تیرونو داستا نیکان دا خدای حکم پہ دمرا بد لگی لکا 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 زسو ہے اے لکا اللہ وی ورکا تو وہ چاور کڑی ای اوچے دے 2 روپو زیان زیر آگے نو بیا منگائے نمنوئے نمنو نا منگولی دل نمنی نمنی. تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امداد بکوائی، وتوقروا عزت بائی کوائی. ننزون معاشرہ دی تورہ سیدہ چاگود انبیاء علیہ السلام بیزتے پسی لخت رو آغستا دا 2 وجونا دا کارو شروعنو. یو سکولونو کالجونو کے دسی استازان رالو الحاد دہریت تا مائل اگوی لاند طبقہ پو اکڑا اللہ و رسول نے منکر اکڑا. دا طارق جمیل سیب دا تبلیغی جماعت چھے دے دا کتاب کی ما پخبلے لی دی منصر دا 2 کتابونا موجود آغا وہی چو اس دا اس خیال میں نہ راجی چی دا کمل کالج خبر ہے کولا کہ دا دی ملکو دا زما ذہن نہ وسوتے دا بیا بے ہو گو رما آخیوی منگتا بے پا کالج کے اللہ نہ نفرت، رسول اللہ نہ نفرت، قرآن نہ نفرت، 10 لیکچر بے راکا ہو رہا دا دے آغا خبر دا پخبلا وائی دانا چی ٹول سکولونا کالجونا غلط تھی منگا پخپل اولاد ویو منگ دا دے انکار نکو ہاں منگ ویو سا تعلیم ورکے اس را لزنزے کی اور تا جنا کو تا گاڑا خی نو منگ پخپل لونونا ڈمی نہ جوڑو منگ خو ڈمی نہ جوڑو نا 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 زمانگ رسول اللہ منع کڑی دی دا گاڑا گانی منع کڑی دی نو منگوی دا مکوای دوراشوی دو سکول نہ منی. اللہ اکبر سب وہی دین خوایا ورطا
انګریزي دې هم زده کړي او ژبه ده که نه څه شی دی د دنیا هر علم په صحیح معنو کې چې ملاویږي هغه عربي ژبه ده دا خو اوس انګریز زور راغی چې چل هغه چې زموږ نه واغست انګریزی ته کړه د دنیا هر علم چې ملاویږي عالمان په دې ښه پوهېږي هغه واحد ژبه عربي ده جس کی لاٹھی اس کی بینس زور د امریکې راغی موږ خپل سکولونو کې پښتو نافظه نه کړه موږ دلته پښتو وایو که نه نو یا اردو ده یا څه شی دی انګریزي ده چې دلته چې موږ تپوس وکړو ووایه قل هو هغه عجیبه قل هو ما یاده کړو ما نه بیا یې راشوه عجیبه قل هو هغه سړي رحمان ملک ویل نه اوس چا ما ته ووایي قبر ته تللی میں بس فرشتو اس قتل لے اس پریدا اوس حالت بل لیکلی قل هو ولا ورکړله ویا یلکه تا قل هو سره کار سو بېغمه کښېنه ځان له خپل ځان له څه خبرې کوه قل هو سره دې څه کار دی ای که اون خط بیا وي دا ما ته دو غلطه لیکل وه چې بیا چا وکتله ښه صحیح لیکل وه خدای پاکه څه چلو دا سړي نظر به کمزوری ډېر تعلیم یې کړی او نظر دې تعلیم سره کمزوری شي ښه وتسبحوا بکرة واصیلا تسبیح بیانوئے سارا و ماقام د یو الله لوی بڑائی باس صفت به د چا کورونو یو الله بل چا مه کوئ بس کہتے ہیں خدای لحاظ وکړئ بس څوک د لیډر صفت کوي څوک د چا کوي څوک د خپل قوم کوي نه دا صفتونه به پرېږدي الله اکبر الله لوی دی سبحان الله زما رب پاک دی بل څوک دی هغه به صفت چی سړي قرآن کریم کې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرو ځایونو کې دی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ امیر شان بیانی د امیر اخلاق بسنگئی زمانه بی په مهربانه د الله ته نرم دلای زړه دې نرم دی امیر برونو سخت جبه سخت لهجه والا نه ته جماعت د تبلیغ کې درې ورځو امیر شي لکه گزاره کوا دی بر عزت چورمه نه مجغوبل جوړ کړي نه 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 ته د دو خادمي پیاز راتوا ولا ورکول چې د دو تابع تو به خدمت کې امیر سو کی خادم تو خادمی دبی لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك کته سخت جبه سخت جړې وې نو تانه به دا خلق تختیدلې او خوشوي قرآن بل ځای وایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یقینی الله تعالی احسان کړ دی په مؤمنانو چې دوی کې رسول لېږه د جنس ددو چې للی پدو بنی آیاته د رب آیتنا الولی د رسول ډیپټي سوا د خدای کتاب خلقو ته خودل که څوک بل سورونو بالکل تاسو به خیای امنګ با قصیدو الله وای دا ډیپټي نه نو که تاسو هغه نه مخې ته تللی شئ جلاړ شئ ویزکیهم پاکولی ویعلمهم الکتاب والحکمہ قرآن و سنت خو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مخد قرآن داخلق تول تیاری کیو گمراہ سرگند کی پراتو خوشوی
قرآن بل ځای وایي آخر دا آیت تے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے زمان نبی پتا دا اللہ تعالیٰ لوی فضل لے و نبی با فضل نہیں نو پچا بھئی لوی فضل لے قرآن بل سے ہوئی دی مشرکین بوئی نبی بنی پیریان دی لیوانے دے قرآن وی اولم یتفکرو اے دوی سے سوچ نہ کارنا کی فکر نہ کئی ما بصاحب من جنہ نشتے پا ملگری جستا بنی لیوانتو پا ملگری ددو بنی لیوانتو ما بصاحب من جنہ ددو دی ملگری بنے محمد رسول اللہ بنے پیریان خو نشلی ان هو الا نذیر مبین نرے دے مگر یرور کون کے رے سرگن یرور کون کے رے قرآن بلزے ہوئی اللہ اکبر وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نہ دے اللہ چھ دیل سزا ورکی او چھ تپکی موجودی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مفسرین کرام بوئی دعا امنو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی یو دا حضرت وجود مبارک خوشوی اور دیم استغفار نو حضرت خود دنیا نا لڑ ناغا یو امن پاتشیر اغسر استغفار اللہ نا معافی غوارے جو اللہ دا من جون بدل در کی قرآن بلدے ہوئی ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله دا مناسب نہ دا بانڈا چانولا مدینے والا چھ دوی دا نبی نے رستو پاتشی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم من نفسه ندا چه ځان په نبی باندې د نبی د ځان نه غوره کی ولې تا ته تکلیف ته نو نبی صلی الله علیه وسلم بدن ته مبارک تکلیف نه ملاویږي تا له ګرمي کیږي ولې هغه له ګرمي نه کیږي ستا بدن ته تکلیف رسی ولې د هغه بدن ته نه رسی ته ځان په نبی د نبی په ځان ته ځان غوره کې د نبی په ځان او د نبی مرګرتیا کې کتا ته تکلیف ورسیږي نو قرآن سوئی ذالک بانہم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ نہ رسیگی دوی ته تندا ستړی والے نہ لوگا د اللہ دین کی ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار نگدی دوی قدم چه کافر پہ غصہ کیگی دا سے قدم دنیا کے کیدا چه کافر پہ غصہ شی منگا کافر لدہ دوستہ لاس ور کڑے دے منگا سکا میں بے واقع سشیبہ حاصل ولا ينالون من عدو من نائلہ ناسلی دوی دی دشمن نسم مراد
الا کتب لهم بی عمل صالح، منگ دے بنی دویلا صالح عمل خستا اجر مقرر کرے دے. د نبی مرګرتیا کې تګی شوی اجر، وږی شوی اجر، دردمن شوی اجر، ستړی شوی اجر، نور څه غواړي؟ دا صحابه جهاد میدان کې پلارې د کافرو ډله کې را روان دی، د زوی کوشش دا دی چې سر وله ووهي، پلاروالی لحاظ نه دی کړی. میدان جهاد کې ګوري رور د خپل د مور پلار په راوړې، رور د کافرو ډله کې سب کې ولاړلې، د کوشش دا دی چې زه د سر وم نو وولې د سر، مامای ولاړ دی ور د مور رورې دی که نه، خو د کافر لحن کې ولاړ دی نو د کوشش دا دی چې سر وله ووهي نو وولې دی وله سر. پلاری د محمد رسول الله خلاف خبره کړې ده نو کړنګې ته وکړلې دی، کړنګ ورته موږ هلۍ کې وایو. نو تاسو چې بټرامیان ته څه وایئ؟ زه رسول په مقابله کې څوک دی مړه چې د هغه به څه عزت وي او هغه به سړی مني؟ پوه شوې؟ دا نه کېږي، دا کېدی نه شي. الله اکبر. قرآن کریم بل ذکر کوي وما ارسلناک نے لے گلے تمنگ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رحمت للعالمین، تمام عالم لا رحمتی. یرونو یواز انسانانو اللہ نہ دے، ہر سل رحمت دی. یواز د انسانانو حقوق نه دی راوړي، اے د دې ساورو یې راوړ دي، د دې مارغانو یې راوړ دي، د زناورو حقونه هم راوړ دي، اے د سرو کافرو حق هم راوړی دی، بې قانونه به یې نه وژني، سر کافر حق هم راوړ. رحمت للعالمین. زناور اوخ دی، اوخ موقع باندې شکایت کړی دی زما مالک خوراک د ځوانۍ نه راکوي، پیټه د ځوانۍ غواړي، اما کله انور کې وتړي جو زه ناست یم نو ته هم خر چې کوم دی په انور کې تړلی، زمانه خو خر دی که نه، تا نه دی تړلی، تا له صرف ګرمي کېږي، پکې د ځان ته لګولی او ساوری تا بار انور کې پرېښي دي. که تا دغسې وتړم نور ته نو څه حساب به وي؟ جوخ سیلی د میخی درته واچومه، خوشحاله به یې؟ څنګه تاله ګرمي کېږي هغه له کېږي، تاله یخ کېږي هغه له کېږي. ته په خپله بړستنه کې پټې، ستا په ساورو باندې ساسي، جمي کې کنګل برنه دننه ساسي، نشي ساتلی راوله قصابي ماما ته ورکه، هغه به حلال کې دا بټکامیان هسې ناستې ځان له به کور ته یوسي. تی ذمہواری سو سیبا. زمان نبی فرمائی دی بے زبان مبارکی، بخاری شریف کی رونو روایت تے، دی بے زبان مبارکی چاہوی شکایت ساسو خلاف نشی کولے، تا اس تا ویل نشی اوبا پکار دی، واخا پکار دی، پانی پکار دی، سنشی ویلے اے امتا دی بارکی اللہ نو یری. منگ با دا چا منو خواه خبر دی؟ پیشوی بے قانون وجلے وان او جبریل دے زنانہ تلوی تکلیف تے یا رسول اللہ، پیشوی بے قانونہ وجلے وا اویا کال وشو، پیشو قصاص خلاص نہ دے. تو دا مسلمان مازغ کر ورکا جنت تزی پارام کینا، دا گرمی رضی تیرو زی بیا با جنت تا پارام لاڑ شی. خوشوی او کنا تو دا پشوگانو خبرے کہے، انسانان خلق دا سڑی دامن نہ گنی. زمان نبی خود پیشو حقوق راوڑ دی، انہوں بخاری شریف کے پکی حدیث تھی. بے قانون نشی وجلے، منظرے مڑکا، لیو مڑکا، مار مڑکا، اجدہا مڑکا، لیوانے سپے مڑکا، ضرری شے مڑکا، مسئلہ دادا ڈیر زر مڑکا.
تکلیف بنا ورکړي، تکلیف بنا ورکړي. اوس څه کوي؟ یو ځای کې غټ منګه کې رونو نیولې دی، دې موبایل کې ماته چا وښو، نو دې ځای کې کته د غټو مچو غږ دی، دې ځای کې د بره نه تار سره ځوړن کړ دی، د مچو غږ سره ټکراوي چې دا مچای دې منګک لا اوچیچي. ته حرو خاوندې په ارام کې نوم دې واغس خیر بدي. ته مسلمان یې، دغسې زه تا د لتې نه ځوړن کړم، جامې د نه وباسم، دې غږ له دې راخلاصوم، خوند به کوي. یاره خو چې تا وچیچي زه به د منې خوشحاله شم، ځکه تا منګک سره کم کار کړی. پوه شوې؟ مونږ خو انسانیت پرېښی دی، انسانیت پرېښی دی. دا ګاډي الله سهولت راکړ، دا سورلی له دیرونو. ګوره یو خرطوب دی، یو انسانیت دی. سکوټر باندې روان دی، ښځه یې هم ځان سره سوره کړ ده، سکوټر یې په یو خپه کړ دی، نو چې څه ګډ وډ شو نو سړی اخوا څه ځای ته ورسېده او هغه ښځې باندې وروستو نه د بل ګاډي ټیر لاړ. زه خو په ډېر خوشحاله شوم که دا سړی خفه وي خفه وي، ځکه صاحب دا د شوق نه کړه مولا امکان وایي، دا خو د شوق مسایل دي که نه. دا خو سورلي ده ته کېناسته ښځه جو ګرځوه، نو زه تا ته څه ووایم، ګرځولو ورځې دي نو ګرځوه، نو خو سورلی لپاره دی که نه، خو دې له خو نه دی چې ته اوچت بل روان دی چې درز شو ګډ وډ چې پورې ونیلی دا ککر، نو چې مازغه کم ځای و زه بیا تلی نه یم، تعزیت ته نه یم ښکاره شوی چې مازغه بیا څه شو. دې ته خودکشي وایي، دا سړی جهنمي دی، دا داسې کرتوتونه کوي او مړ شو جهنمي دی. دې د خپل ځان قاتل دی. زما نبي فرمایي څوک چې خپل ځان قاتل جوړ کړو د ځای جهنم دی. خپل اولاد پوه کوئ دا په کوم ځای باندې موږ روان یو، نور څه کوي کافر ورا پورې خاندي. پوه شوې؟ زموږ کوم عمل دی چې ټیک دی صاحبه؟ قرآن کریم بل ځای وایي النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. النبی اولی بالمؤمنین، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه دی نبی، دا به د مؤمنانو ته خپل ځان نه غوره، ځان نه غوره، ځان نه به غوره. دا په دعوو نه کېږي، د نبی خبره به مانی، ته د کرګې که د بانې ته به د نبی مانی. په دعوو خو نه کېږي، په دعوو خو زمونږ هندوان چستن لګوي، زه خدای به دې جوړ کړي، بسم الله مې پې ویل ده وایي که نه وایي، زه خدای به دې جوړ کړي. پوه شوې؟ قرآن کریم بل ځای ذکر کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبی کی تاسو لا خستا نمونه دا چاله دا چې هغه کې ایمانی، هر چاله نه ده. نبی شان شوکت ته ګوري زیبا هغه څوک چې هغه یرجو الله والیوم الاخر، چې هغه الله مني، قیامت مني، آخرت مني، هغه لپاره په دې کې نه خرڅېبه. او بل ځای وایي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. روخانه ملک وسره روخانه کیږي، تداعی تبا خلق لا دین تبلی تبا د بد و رد کئ تداعی. قرآن کریم بل ځای وایي ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمانداروں په نبی باندې درود وائے. صحابی راغی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، سلام خطا منگتا تاسو منگتا دا سلام چل خولے دے، لیکن دی آیت کے ہوئی درود پہ ہوا ہے، دا درود بس سنگ ویو کیف نصلی علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل رسید قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دا موس کی چمنگ آخری ویو تمام درودن کی وچت دا دے. حشمی سنور خلقوں سے جو کری دی اور فضائل والے جو کری دی یہ با احادیث کے دا وچت درود دی اور نورم پا احادیث کے زنی راغلی او دیر وینا کم سے کم چھ نوی نو سلزل رضی کے لازم دے خان دا بوائی زمان خیال سر 15 منٹ پینے لے گی. درود ابراہیمی سار مالیہ سٹیم سلزل ہوا کم سے کم دا دے سمرچ زیاد وین اوچتا درجہ. خوشوی اللہ اکبر. قرآن بل دے وہی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ادا ماتا استاول کی دایت در تراڑو لے خوشوی دا سنگی نور دیر آیتون دی ٹول سرطنش رسول شان دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتا سر دیر مالو شو چرت کے مرازا لوی لوی چرتیانو منے خور یا واری دی چالا قبرم اللہ نے دے نصیب کرے دقا ستری. کتا لوی عہدی والائی منگورو لوی نا لوی عہدے والا لوی نا لوی مالدار ترین دے دنیا منگے قبرون رونو لی دلی دی گمنام شیوی دی یو کتباوانے لگے دلی دا وی دا غفلان کے بادشاہو جدائی قبر دے. اگا قبر شاکست حالت تے روان و جاڑ دے سوک نشتے چتا پوسیو. دا پارچا روانی دن کی را دنیا آخرت خوشحالی کا غواڑائی نو محمد رسول اللہ اخت اگو رائی دے اگا ہر ادا ہر ناستا والاڑا دے اگا خندہ گپ ٹول محفوظ دے سیوا. حضرت چپیو موقع گپ لگو لے دے محدثین و فقہائی کرامو پس سوون و مسائل دا آگا گپ نہ رو وقت کلی دی آگا گپ نہ دمرا منگلا مسئلی رو دی آل نوری خبری دا نن دور راگے چھ سبائے ہوئے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا خوش قسمتا شاعر دے چھ کافرو بدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدائی کے سعوے نبی علیہ السلام بھئی حسان پاسا سمد اللہ سا پاسا حسان با پاسے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود گیرائی کی اشعار بوی و دا توحید و دا سنت نا ڈک اشعارو. نن زمان شاعران چی پاسی دا غر دیل راچی دا دیل راچی کفر مغروا دا دا نبی صفت نا دے. نبی دا خپل شان نا برا مج بوزا برا دا اللہ شان دے. نظن شاعران وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں وطر پڑا مصطفیٰ ہو کر عرش بنے خدای باورتوی اب مدینہ کے مصطفیٰ پنم راغل دے یعنی دا مصطفیٰ اصل کے خدای دے. نوم شیر شو اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگیں گے محمد سے. اللہ سروی دی یوالی نہ علاوہ بل سشے نشتے منگت سغوارو محمد نہ بغوارو الکت سسوائی کفر غرائی. دا محمد رسول اللہ سو موقع دی وہ گئے دے پگیڑا گٹی تڑی لی صحابی راضی یا رسول اللہ ما گٹا تڑ اللہ نبی علیہ السلام وہی ماتا نہ گٹا تڑ لی
ما 2 تړلي ډوډۍ نشته. پوه شوې؟ خالق او د مخلوق رونو فرق دی. د مخلوق صفت که یو حد کې هغې نه چې بار شوي نو حسان وی واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء. ستا په شان ښایسته زما نظر نه دی لیدلی حسانا، ستانا د هیچا نظر نه دی لیدلی. حسان نظر خو په عربو کې تیر شي. منګو یو په مخلوق کې د هیچا نظر د محمد رسول الله شانتی ایسوک نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا شان خستا مور نه دی راوړی. ماشاء الله خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہر عیب نہ اللہ پاک پیدا کړي، محمد داسې پیدا کړي لکه چې تا ویلي ما داسې جوړ کا داسې جوړ کا داسې جوړ کا اقصې جوړ کړي. واښوي د نیټ او بعضې کالجونو زمونږ ځوانان الحاد دهریت طرف ته بوتله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت مټاولو کوشش شروع کړی دی. دا آباد مه روانه وای په ځان. کله چې چا شعائر الله تعالی سچولې په هغو الله آباد روانه کړ ده. دا یو جدا مضمون دی، هغې له ګینټې لګي. انبیاو عزت ته چې کله چا لاس چولې راشه نور پرېږده، دا فرعون چې ورته وایي مفسرین کرام وایي سر در پې نه ده راغلی، ته به پې نه ده راغلی، خو چې کله وی موسی ته سپک لفظ استعمال کړ الله په سین تباه کړ، لاوی کړ. نبی خو نبی دی، د نبی په لاس چې کومه معجزه څرګنده شي لکه د صالح علیه السلام اوښه، دا قوم راغې د اوښې بېعزتي وکړه، الله ټول تباه ټول تباه کړي. دا قارون نه تباه کېده، د موسی علیه السلام عزت ته لاس واچو، بد الفاظ یې ووي، بد الفاظ چې ووي سره د ځمکې سره د مال نه راښکلی شوی دی. کومه وویم تاسو ته؟ ټول یو مورد یم دي، خو د یادوی نه تاسو. پوه شوي؟ الله اکبر. زنانه د هغې ته ویلی شو پلار دې شهید شو، وی هغه پرېږده، رسول الله خبره کوه، وی ژوندی دی، وی خیر دی. وی رور دې شهید شو، وی هغه پرېږده، محمد رسول الله خبره کوه، وی ژوندی دی، وی هېڅ نه کېږي. بل سړی راغی وی محترمې خاوند دې شهید شو، وی هغه خیر دی، پیغمبر خبره کوه، هغه څه شو؟ وی ژوندی دی. وی چې هغه ژوندی موږ له څه غم؟ دا هغه زنانه و ایمان دی شته موږ کې غلی لاړ شئ سیده کور ته. خاوند مړ شو، پلار مړ شو، رور مړ شو، دین اوچت غم ته ماته خولی شي؟ وی هېڅ پروا مې نشته، زما نبي ژوندی، موږ له هېڅ غم نشته. موږ ته هغه خیر رسول دی، هغه دنیا ته لوی خیر راوړی، لوی خیر یې راوړی دی. الله اکبر. صحابه اوچت به ولې نه وي؟ هغو هغه کارونه کړي دي چې زه تا ته څه ووایم، حیران به شي. الله اکبر. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمایل دا کعب نومي یو سړی دی، یو کعب صحابي دی، رونو هغه نه بل دی، دا پلان کې دنه منګ ته د الله او رسول ته تکلیف رسولی دی، دی به څوک برابر نه کي. صحابي لاړ توت ته یې وخېژوی، رونو مردار یې کړ. یا رسول الله هلکانو کار دی، تا ته یو سړی تکلیف رسي، موږ به ژوندي یو ګړندي به یو. لاړ مردار یې کړ. ابو رافع څه بد الفاظ ویلي وو،
نبی علیہ السلام انصارونه سکاسانو لګل لاړ شي ابو رافع مردار کئ لاړل ابو رافع مردار ک فتح د مکی وخت کې یو سړی و چې هغه د نبی بد بوي روغ شو خانه کعبه غلاف د لاندې ننوته دی چاوي فلانکې خانه کعبه غلاف د لاندې دی ورسئ منډه کوي ښځه ولا کونډه کوي دا الفاظ زما دي خفه کېږي ورسئ مړې کوي ورسې د مردارې کو خانه کعبه دیوال سره مردار کو د نبی د ګستاخ امن د بیت الله دیوال سره نشته رو موږ تاسو نقل دین وایو ځان نه خبرې نه کوو خوبونه هم نه بیانو لاړ شي مردارې کوي لاړ مردارې کو بل یو ملعون دی حضرت ته کنزل کول نبی علیہ السلام فرمال څوک نشته چې مردارې کوي لاړل نران مردارې کو لاړل مردارې کو الله اکبر یو ښځه وه د حضرت بې عزتي به یې کوله خبرې به یې ورپسې کولې صحابي ورسېد دې ځای کې چې دوه ګوتې کېښوي هله یې پرېښوي چې هغې نه سا وښکلی و یاره صحابه هلکانو وې صحابه هلکانو بل راغی یا رسول الله زما پلار ستا خلاف څه خبرې کولې ستا بنې تاسو ذات باره کې بې عزته الفاظ یې وې ما مردار کو نبی علیہ السلام ونه وی چې تا بد وکړه ایرونو نه دی ویلي وی نه وی چې تا بد وکړه یو ړوند صحابي دی ړوند په دواړو سترګو ړوند د هغه وینځه وه مزدوره وه هغې د نبي شان کې څه خبرې وکړې دې ړوند چې د دې ګړګړونه ونیوله که نه کته یې کېښوه چې ساعت یې ووخت کو پسته یې پرېښوه پسته یې پرېښوه الله اکبر الله اکبر الله اکبر صدیق اکبر دور د رضی الله تعالی عنہ یو ښځه څه اشعار د نبی ګستاخۍ کې ویلیو یو مهاجر ورپسې ولیږو او هغه یې هغه ځای کې مرداره کړه او مرداره څه د هغې ژبه لاسونه دا یې ترنه کټ کړه خبره خلاصه ده دا ورځې د میلاد را روانې دي که ولې میلاد موږ نه منو موږ منو چې الله نبی پیدا کړ دی خو قرآن پس ته راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شي که دا پیدایش کې خوشحالي په دې انداز مناول دین وی نو د صحابو نه موږ زیات عاشقان نه یو ائمه اربعه مجتهدین محدثین فقها د هغې نه موږ عاشقان نه یو یو نوم ثبوت نشته چې یو جشن مناو شوی دی نه دی مناو کړ چا چې دارالعلوم دیوبند جوړ کړ دی رشید احمدي گنگوی رحمه الله فتاوی رشیده کې هغه لیکي هغه وایي د نبی شان بیانول سیرت بیانول کردار بیانول ټیک ده که نه خو دې له یو بدعت والا شکل ورکول بیا ګناه دی نو ولې موږ د نبي شان هسې نه بیانو دا په جنډو کېږي صرف په کته خو مولیانو به ورته دا ویلي چې جنډې دوکاندار چې ولګولې بس راتلونکي میلاد پورې به ته بخلی شي که ته خلک هغې کې نو هغه دوکانداره ته جنتي ځکه تا جنډې لګولي اوس میلاد دې ته ترقي وکړه چې په کته پنجاب کې په ټرکونو کې ښځې بربنډې ګډېږي وایي موږ نبي عاشقان یو ته د نبي عاشق یې تا ته ویل دي په قرآن کې وقرن فی بیوتکن کور کې دننه پاتې کېږه بار مه ګډېږه بار مه ځه ته د نبي عاشق ته روغ جل ته څنګه د نبي عاشق پوه شوې دارنګې دا میلاد یو دور کې مناو شوی و تاریخ کتابونه لیکي 15,000 ګډې بیزې حلالې کړې وې یو بادشاه میلاد مناو کړ 15,000 ګډې بیزې 10,000 چرګان پوه شوې 10,000 پلیټه حلوا میلاد مناوه وګوئ دا مرکب د حلال او د حرامو دی لہذا دا ناروا دی دا بدعت دی دا جرم دی دی کې الواګانې مټیانې ویشل جرم دی دا خوړل هم جرم دی دا ځای کې شرکت هم جرم دی تمام دیوبند
اوچت علما چې تیروتی دي د هغوی فتوا دا ده لہذا دا دین نه دی دا دین نه دی او دین دا دی د نبی پر رنګ باندې ځان رنګ کا هغې ته چې پته نشته زموږ ځوانان تیاریږي که نه هغه یوه ګیره د نبي راغستې ده نو هغې سره هغه پارچانګۍ ته جوړې کړي دا ځوان به مال الله په نبي باندې عشق کوي هلکه یا ساته یي داسې ساته دا باندې زیات یي په کته اوږدېږي ځکه غرونو علاقه د خپې لاندې راځي چې د موټي نه بره خیر دی که ته څه ترتیب وکړي د دې نه چې کمه یي که نه هغې ته ګیره نه وایي رونو هغې ته ګیره نه وایي هغه او چټ پټ یو شی دی یو شی دی بلکل یو شی دی بیا هغې کې ډیزاینونه چې هلته کافر څه ډیزاین وباسي هلته زه راوباسمه دا دین نه دی الله دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي څومره چې وفات دي الله دې د هغو مغفرت نصیب کړي